الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم بهور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآية. وقال الله تعالى في قرآنه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان العالم فقد أهان العلم، من أهان العلم فقد أهان النبي، من أهان النبي فقد أهان جبريل، من أهان جبريل فقد أهان الله، من أهان الله أهانه الله يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. اللهم صل على وقرآن محمد. اللهم صل على
وأصحاب محمد وأبو بكر محمد وعمر محمد وعثمان محمد وعلي محمد. اللهم صل على وجلال محمد وكمال محمد وأقوال محمد وأفعال محمد وسيرة محمد وسورة محمد وتبليغ محمد وجهاد محمد. اللهم صل على محمد. رشتہ مو د ایمان او د یقین دا کله شریږي. رشتہ مو د ایمان او د یقین دا کله شریږي. دا قوم خو د ازل نه تر ابد د مولا دی. دا قوم خو د ابد نه تر ازل د مولا دی. دا غوږ د بانګ نه واخله تر منځه د جنازې. دا غوږ د بانګ نه واخله تر منځه د جنازې. پښتون خو د زیږدون نه تر لحد د مولا دی. الحمدلله علی کل حال. الله جل جلاله انتهایی لوی رحم فضل کرم مامنو کړ. د ټولو نه اول خو الله جل جلاله د فساد او د فتن دور کې خپل کور ته راوستلو. دا عظیم نعمت د الله دی. د الله جل جلاله نعمتونه انتهایی بشمیره دي. که د آدم علی نبینا علیه السلام نه واخله چې ړومبی انسان په مخ د ځمکه الله را لېږلی دی. د قیامت د سبا پورې څومره بندګانان په دې منځ کې تیر شوي دي او یا به د قیامت اخري بنده پورې یو بنده راځي. که دې ټولو ته الله جل جلاله حیات زندگی ورکي او رب د کعبې رب د کائناتو څومره بارانونه دریابونه نهرونه سیلابونه وغیره وغیره شوي دي یا به کېږي او یا راتلونکي دي. که دې ټولو نه الله جل جلاله سیایي جوړه کړي او دا په مخ د ځمکه باندې د آدم علیه السلام زمانې نه واله د قیامت د سبا پورې څومره اونې بوټي باغات ځنګلات وغیره وغیره تیر شوي دي یا دي یا به راځي. که د دې ټولو نه الله جل جلاله قلمونه جوړ کړي او د ځمکه او اسمان په مثل د تختې وګرځي او رب کائنات دی بندگانان او دی پیریانو ته فرمای چې اوس تکړه شي لیکل شروع کې زما نعمتونه قدرت ضابطه قانون محبت او نعمت لیکل شروع کې. نو دا زمونږ یقین دی، دا زمونږ ایمان دی چې کوم ځای کې دا قلمونه ختم شي، دا سیاهي ختم شي، دا انسانان پیریان ستړي شي، دا ځمکه اسمان ډک شي، نو د هغه ځای نه به د الله جل جلاله بڑائی او د الله جل شانه نعمتونه شروع شي. په مخ د ځمکه باندې الله جل شانه دی بنده ته نعمتونه ډیر زیات ورکړي دي. په دې کې یو لوی نعمت ماه رمضان دی، د رمضان مبارک میاشت. رمضان مبارک میاشت بارک علماء کرام فرمایي دا ټول میاشتې د الله دی. دا یولس میاشتې کمې دي دا ټولې د الله دي. خو د رمضان بارک علما فرمایي دي ته الله جل جلاله نسبت خپل طرف ته کړی دی، خپل طرف ته نسبت شوی شهر الله. الله فرمایي دا میاشت زما ده. په معنا او مراد دا چې دا میاشت د عبادت میاشت ته، په دې میاشت کې عبادت سیزن دی. څنګه چې د هر یو بنده د خپل خپل کاروبار خپل خپل موسم او سیزنی
نو داسې دا میاشت هم سیزن دی او دا میاشت د نیکو سیزن هم دی او د کاروبار سیزن هم دی که وګورې په درزیانو باندې ځای نی په بازارونو کې ځای نشته دی په نیانو باندې ځای نه وي د غوښې په دوکانونو په سبزو وغیره وغیره باندې بالکل ځای نه وي نو دې سره سره دا میاشت د نیکو بهترین سیزن دی بهترین او دې میاشت کې الله جل جلاله دې امت ته یو څو سیزونه خاص طور باندې ورکړي دي امت ته الله جل جلاله یو څو سیزونه خاص طور باندې ورکړي شوي دي چې دا نور امتونو ته الله جل جلاله نه دی ورکړي حضور پاک فرمایي زما امت ته الله جل جلاله دا 15 سیزونه د انعام په طور باندې ورکړي شوي چې دا ستاسو انعام دی نمبر 1 کم بنده روزه نیولې وي روزهدار وي او د خولې نه کومه بدبویي خیږي د معدې د تشوالي په وجه باندې د معده چې تشه شي نو بیا د خولې نه داسې بدبویي شان راځي پیغمبر خدا فرمای دا بدبویي الله جل جلاله ته د مشک او د عنبر نه زیاته بهتره ده خوښه ده ورته دویم الله جل جلاله د دې بنده چې کله روزه ونیسي نو دا بنده روزه ماتي تر وخت پورې د سحر نه والا د ماښام پورې د پاره په اوبو کې کبان په اسمان کې فرشتي په هوا کې مارغان د پاره د مغفرت سوالونه کوي الله دې بنده روزه نیولې ده او د روزه قبول کړه الله را د مغفرت وکړه دا سدري کارونه نور دي چې داغي د امت ته الله جل جلاله خاص طور باندې ورکړي دي او د امت چې کله روزه ونیسي د روزه ماتي په وخت کې د هر یو بنده یو دعا الله ضرور به ضرور قبلوي او بل خبره دی روزدار دا روزه د پاره د جهنم د ډال دی د جهنم اور دی نشي مسح کولې چې دې صحیح طریقې سره روزه ونیسي د جهنم اور دا بنده نشي مسح کولې دا بنده د جهنم اور به د روزه باندې الله جل شانه بدل د ډال ورکړي او دا په د جهنم اور شړي تر دې پورې چې دا ډال اونشلې دا ډال ختم نکي په معنا دا چې غیبت اونکي چې غلغوري اونکي بل څه د ګناه فحاش کار وغیرہ اونکي نو دا ډال نه خرابېږي او حدیث مبارک کې راځي اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين حضور پاک فرمایي کله چې د رمضان مبارک میاش داخله شي کله د رمضان المبارک میاش داخليږي نو الله جل جلاله د اسمان او د جنت دروازې مکمل کولوږي د جنت دروازې ټوله کولوږي او لقد ابواب جهنم او د جهنم دروازې بند کی د جهنم دروازې بند کا داروغه ته فرمایي د جهنم دروازې بند کا او د جنت رضوان ته فرمایي د جنت دروازې ټوله کولو کا وسلسله الشیاطین او سرکش شیطانان وتړل شي د دې وجنه وتړل شي چې د امت محمدی دا روزدار روزي خراب نه کی تاسو په زنجیرونو باندې وتړیو سمندر ته لړګي او بیا هم دا واړه واړه شیطانان پاتې وینو دا واړه واړه دومره غټ کار کوي چې د رمضان مبارک هر یو لحظه برکتی ده او هر یو لحظه نعمت دی هر یو سانس او هر یو چانس د الله را طرف نډیر وی محبت دی ګوري دا واړه واړه شیطانان څه کوي نوجوان ته وای مړه دلته خو تراوی کیږي او ختم دی او دلته کې خو ډېری وخت ګنټو باندې خلک ولاړی راشه بس صرف فرض وکا سنتو کوي ترو کا وزا او چې دا چا شیطان له کمزوري نو هغه ته وای هغه مسجد تلار چې په کم مسجد کې تیز تراوی وي بس ضربت ځان بیغمه کې او بیا به کرکټ لزی او بیا به لډو لزی او تاش لبزی کریم بورډ لبزی دا سيزونه به کول غواړي نو ټول شپه د پښمنی د وخت پورې دا نوجوانان بری کریم بورډونو باندې
او پرې تاشونو باندې او په دې لډوګانو باندې دا شپرونه کی حضور پاک فرمایي ډېر بندګانان بداسي وي ډېر بداسي وي چې دوی به ټوله ورځ روژه ونیسي روژه به ماته کی او ډېر بداسي چې ټوله شپه به شوګیره وکړي خو دې روژهدار ته به بغیر د اولګي او د تندې نه علاوه بل څه میلاو نشي اجر به میلاو نشي او ډېر بداسي چې شپه به رونه کی خو بغیر د شبګیرې نه او د شوګیرې نه به ورته بل څه میلاو نشي د دې نه علاوه به ورته بل څه میلاو نشي بس دقه تکاوټ کافي دی نو ډېر نوجوانان په کریمبوډو باندې تاشونو باندې په لډوګانو باندې ته دې له الله رالیږلې سو ته دې له الله نه رالیږلې په دې میاشت کې یو سبحان الله ووایه په 70 باندې الله جل شانه قبلې یو ختم بکیو که ان شاء الله چې په 70 باندې به الله قبلې ځکه چې یو نفل به فرض باندې الله بدلې 2 رکعاته پر نفل دی وکړل گویا چې تو 2 رکعاته نفل فرض وکړل یو بنده 3 رکعاته نفل وکړل گویا چې د 3 رکعاته فرض ادا کړل بل یو بنده فرض وکړل دا فرض الله جل شانو په او یو فرض باندې بدلې د لوټ میاشت دا منګه پکې لوګانی کریم بوډي تشونه وغیرہ موبایل بس ټول شپه په فیسبوک او ټول شپه په کې دا ډرامي وغیرہ بدګماني نه کوم ته پته را بیګا مونږ یو ځای ته بیان لتلیو او د دې ځای نه غالبا یو لسنیمې بجې وي یا په کم 12 بجې زه په دې لار باندې تېرېدم د روډ په غاړه نوجوانان ناستو د دې محلې خلک او کریم بوډ ته ناستو کریم بوډ یې کولې نو دا میاشت د کریم بوډ دپاره الله نه ده رالیږلې دا میاشت د تاشونو دپاره ځای په ځای باندې اجرې کولوي بیټکونه کولوي تاشونه او لډوګانې کریم بوډي او څوک پکې یو کار او څوک پکې بل کار دا خو ډېره بهترینه میاشت دې ته شهر الله نسبت ورکړی شوی دی دا میاشت د الله ده یو سیز د الله وي او ته په هغې کې خیانت کې ته د هغې بغاوت کې نو تا سره به الله څنګه حشر کوي ته یو مزدور په مزدورۍ باندې راوله یو کار ورته حواله کوي دا کار به کې او زه زما ډیوټي ده یا بل څه کار پسې زما او چې ته راشې او د مزدور دی دا کار نه پوره کړی د مزدور ټال مټول کړی وي کار یې برابر کړی نه نو دا مې خو یقین دی چې کیدای شي په دې مزدور باندې یو شیبه مو کې او بیا ورته دیاړي ورنه کې چې زه خدای دې غرق کا او ټول عمر کې به زه پرې دیاړی باندې بیا واله لما نو دا میاشت د الله ده او نوجوانه ته پکې کریم بوډونه او تاشونه لډوګانې کې نو کېدای شي چې یو عمل دې الله قابل قبول نه کړي کېدای شي چې قبول یې نه کړي او کېدای شي چې الله دې ټول عملونه قبول کړي بغیر د تاش کریم بوډ او لډو نه د دې نه علاوه دې ټول قبول کړي الله جل شانه دا بنده دې دپاره نه دی رالیږلی چې ته به پکې د شپې دا شیزونه کې او د ورځې به اوده پروت یې صرف منزله به راپاسې په پټو سترګو باندې به مونځ کې او بیا به بسترې ته پرېوځې الټه به سملې او بیا چې د روجماتي په وخت کې لالا کاکا ماما راپاسي که نه نو بیا داسې غوسئ چې د چرګ بانګ هم پې بد لګي په هر یو څیز باندې غزار کوي ولې د ده روجه وکه نه روجه صحابه کرامو بنیوله یو ځای ته د الله پیغمبر د جهاد په سفر باندې صحابه ولېږل او دومره سخت تکلیف او دومره سخته ستونزه و دومره سخته د عربو ګرمي انتهایی یاده ګرمي ده ګورې د ملتان ګرمي به درنه ایره شي او دې صحابه کرامو د سفر په حالت کې روژه نیولې وه او داسې سخته ګرمي وه چې دوی سره د سر پټولو دپاره هم سنو بعضې صحابه کرامو د خپل لاسونه داسې نیولي او د نور نه پې ځان بچ کړی او په هغوی باندې بېهوشي راغله د ګرمۍ او د اولکې د وجې نه یو د روژې سخت او بل د جهاد ګرم میدان بېهوشي پې راغله بېهوشه شول حضور پاک ورته فرمایل ویل د سفر په حالت کې بالکل روژه منې د منې سے د هغې باوجود هم روژه نیوله بعض صحابه کرام بېهوشه شول را پرېوتل بیا حضور پاک ممانعت منې کړل ویل بالکل به روژه نه نیسئ دا زما حکم دی بیا صحابه روژه منې ماته کړله
مونږ ته د څه سیس تکلیف دی یو سیس تکلیف راته نشته ری ښه پکې راته لګېدلي ښه داسې کار نشته ری چې مونږ پکې ډېر ستړي شو داسې ستونزه نشته چې زمونږ اوش او حواس پکې وړو شي ختم شي داسې کار نشته د هغې باوجود مونږ د الله نافرمانۍ ته بالکل په منډه باندې ورځو مونږ د الله نافرمانۍ داسې په جار باندې کوو مونږ د الله بغاوت داسې په جار باندې کوو مونږ د الله په خلاف باندې आवाज خو په جار باندې کوو خو د هغې تبلیغ چلو ما بیټک کولاو کړی ما اجره کولاو کړی ما څه تاج شته ما څه کریم بوج شته ما څه لړو شته ما سره هر څه ملاویږي راځه نوجوانه که تاج کې که کریم بوج کې که لړو کې په الله میرے قسمی که ته کیو که نه کې خو تا تاج راوړي تا کریم بوج راوړی دی تا لړو راوړي څومره خلک دا کیل کوي ستا پکې پوره حصه را ستا پکې پوره حصه را ابراهیم خلیل الله کعبه جوړه کړله خلق د قیامت د سبا پورې څومره بندګانان کعبې نه طواف کوي حجر اسود ښکلی طوافونه کوي عمرې کوي حجونه کوي مطاف ابراهیم کې دغلته منځونه کوي صفا مروه غونډې کې چکرې وایي که د ده قبلیږي او که نه قبلیږي خو د ابراهیم خلیل الله ته به الله قبول شوي عمره طواف حجر اسود کولیدل حج د دې ټاپه به ورته په امننامه کې وایي چې تا دا کعبه جوړه کړې ده قابیل قتل وکړو حابیل خپل ورور یې مړ کړو او بیا دې ظالم ته د مرګ چلم نه ورته چې څنګه یې مړ کړم او بیا د ښخېدو چلم نه ورته د ښخېدو چل ورته نه ورته د بیا یو فرشته د کارغه په شکل کې راغی یا یو شیطان راغی دا دوه خبرې دي چې کومه صحیح وي الله عالم دی هغه ورته کنده وکړله دا بل کارغې مړ کړو بیا هغه کارغه په هغې باندې کې دفن کنو ته د خپل رور بیا کنده کې واچو د قیامت د سبا پورې څومره قتلونه کېږي څومره قتلونه کېږي د قابیل به پکې پوره صحیح نو ته که دا شي نه راوړې که تاله چل درځي او که نه درځي خو صرف یو میدان دی ګرم کړی دی بس بیټک دې کولاو کړی دی چې د شپې زما دا بیټک آبادي نو دا بیټک په دې باندې نه آبادېږي ښه اکرام پکې وکړه ختم پکې وکړه مولیان بوزه تبلیغیان بوزه نیک بندګانان بوزه ټوله شپه به در سره کښېني ته پرې خوراک کوه ټوله شپه به در سره ناستي ته په لوپرو جوارګرو باندې بیټک آبادې او بیا په رمضان کې آبادې په رمضان کې آبادې قسم په الله د الله ان بطش ربک لشدید د الله عذاب ډیر سخت دی ګورې چې کله ونیولې د بیا به ډېر افسوس کې ډېر افسوس مکې د څه خطا او د څه د ګناه او د څه د وجې نه زمونږ پر ملک باندې په ډېرو ملکونو باندې دا یو وبا راغلی ده که نه څوک پرې ځان خلاص کړي که نه که د چا مرۍ معمولي درد شروع کړي یا پې انتروش کې راغی یا ټوخې والله چې وهم یې دی بس بیا وهم دی که دغه وبا نه مري او که نه دا وهم یې وجني تېره ورځ په مردان کې یو سړي انتروش کړي که بل سړي راپاسې 3 مرګونه یې بیا وکړل 3 دا د الله عذاب دی ګورې ظالمه کرونه دی دا ته جومات ته راغلي دا د الله عذاب دی زه درته قسمیه ویم په زمیوار منبر باندې ناست یم دا جوارې ختمې کا دا ستونزې ختمې کا د پلار حق د مور حق وپېژنه د رور خور حق وپېژنه شرابونو د شرابونو په اړو باندې پابندي ولګوه د زنا په اړه پابندي ولګوه په دې باندې پابندي ولګوه قسم په خدای چې یو هفته کې ختمه نه شوله نو زما نوم بدل که بیا ته خو چې پابندي لګې په مولا باندې لګې ته خو چې جیل ته بوځې مولا بوځې ته خو چې بېعزتي کې د مولا کې ته خو چې بېعزتي کې د مسجد کې ته چې بندې نو مرکز خانقاه بندې تبلیغي مرکز د جهاد مرکز بندې ته چې بندې نو مسجد بندې ته چې بندې نو د عبادت نه خلک بندې د خدای ظالمه د امن او د بیماری خو د دې ځای نه خدای ختموي د دې ځای نه رب ختموي ته دومره نه پوهېږې دومره د غیرو په طریقو باندې او د غیرو په اشارو باندې چلیږي کعبه خو د شفا ځای دی زمزم خو د شفا ځای دی ته کعبه بنده کا
ولې لکه بیماری ده نو هلته خو چې بیمار لاړ شي روغېږي ته ورته روغ نه پرېږدې هغه اوبه خو چې بیمار وڅکي هغه ته الله شفا ورکوي ته ورته روغ هم نه ورپرېږدې بیمار به شي تا مړه دا سنګال دی والله دا زمونږ نه الله ناراضه دی ګورې زمونږ عملونه ډېر خراب دي یوازې د باچایي وخت نه نه ده ګورې زمونږ کې هم کمال شته دی مونږ کې هم صعیب شته دی عزتمندو عرض مې دا و چې ډېره بهترینه میاشت ده ډېره بختوره میاشت ده د لوټ مار میاشت ده په یو غر باندې یو قافله راکوزېدله یو کس پکې اواز وکړو د شپې ویل که چا ډېر یوړل هغه به هم خفئ که چا لږ یوړل هغه هم خفئ که چا یو نړل هغه هم خفئ خلک وایي دا څه پاګل سړی دی بعضې پکې هوښیار بندګانانو لاس یې ښکته که بس لږ لږ شینې راواغېستل چې د غر نه راکوز شول او د سار یې وکتل هغه هیرې وې قیمتي هیرې وې جواهر وو چې چا لږ راغشتي و هم خفه و چې یاره ډېر مې راغشتي و نو خفه و چې چا ډېر راغشتي و هم خفه و چې لږ ډېر مې راغشتي و او چې چا لږ نو راغشتي هغه خو له ټولو نه زیات خفه و چې یاره یو خو مې راغشتي وي که نه نو میاشت بهترینه میاشت ده که چا لږ عبادت وکړه اب هم خفئ که چا ډېر وکړه اب هم خفئ او که چا ونه که هغه به خو بیخي خفئ د هغه لپاره خسران دی هغه لپاره ډېر زیان دی تاوان دی بد ډېر تاوان دی د هغه لپاره هارون رشید باچا خپله بیبي زبیده دا ورسره ده په اس باندې ناست دي او بالول مجنون لګیا دی خورور کورسکی یې جوړ کړي لکه دا واړه چې یې جوړی یو وایي دا زما او بل وایي زما بیا اخره کې ټولو له لته ورکړي داسې ډب ورکړي ویل د چا هم نه داسې کورسکی یې جوړ کړي د خاورو نه هارون رشید ورته وایي دا څه دي مجنونه لیونیه د ورته ویل دا خو په جنت کې محلونه جوړو خندلې دي ورپورې ویل دا څه پاګل دی زبیده ورته راکو شوې ده ویل یو ما باندې خرڅی نو ویل حرص به کم در باندې که نه ویل په څو باندې به حرص کړي ویل دا غاړه کې چې کم هار دی دا راته راکړه ډېر قیمتي هار دی د باچا بیبي ده نو باچا بیبي به چې قیمتي هار نه اچي نو زما او ستا بیبیانو خو یې نه شي اچولی هغې د غاړې نه رایستې دي او بالول مجنون ته یې ورکړی دی هارون رشید ورته ډېر غوسه شوی دی ویل دا خو لیورې دی تا پې دومره قیمتي خار ورکړو هغه خار هم سمندر ته ایشتی دی چړکې دې را نه شي چې دا د خار دپاره دا جنت جوړ کړی دی شپه راغلی خوب یې لیدلی دی جنت یې لیدلی دی تپوس کوي ویل دا جنت د چا دی ویل دا د هارون رشید د بیبي د زبیدې دی ویل دا کوم ځای کې و ویل دی خو د بالول مجنون نه په یو خار باندې اغشتې دی هغه سات راپاسېد او بالول مجنون ته ویل 2 هاره به درکړمه ما ته هم یو جنت کې محل را او ورته وایي دا خو د پټو سترګو سودا وجي ویل د پټو سترګو سودا وه دا خو دې په پټو سترګو کړې وه اوس خو تا ولیدل چې 10 خاره راکې نو نه یې درکوم نو دا د پټو سترګو سودا ده ګورې د پټو سترګو سودا را چې چا لیدلې ده او چا ته الله ښودلې ده یقیني هغه د شپې هم خوب نه کوي او د ورځې هم نه کوي ځان نه یې پیرې جوړ کړي بس لږ وخت خوب کوي او په هغې باندې هم خفئ چې دا خوب مې ولې وکړو حضور پاک په دې میاشت کې مکمل عبادت کوو هسې هم د عبادت هغه د عبادت خاوند د عبادت بیا ډېر کوو خو په رمضان کې بیا ډېر عبادت کوو ډېر زیات عبادت بیا کوو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي خپل لنګ مبارک پې مضبوط کو امانه د دې چې عبادت ته بیا خپل ځان کلک وتړم ملا به مضبوطه وتړله او د رمضان اخیری غشره کې به بیا بالکل د بسترین او د بیبیانو نه مکمل جدا شو مکمل به جدا شو حضور پاک رضی الله تعالی عنہ ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي په رمضان کې د ډومبه غشری اعتکاف هم حضور پاک کړی دی او بیا د دویمه غشری اعتکاف هم فرمایو او بیا د ترکی خیمه نه په کومه خیمه کې چې حضور پاک تشریف فرماو اعتکاف ته چې پکې ناستو هغه نه مخ مبارک رويستو او صحابه کرامو ته فرمایل ویل په ډومبه غشره کې مې شب قدر میاش شب قدر شپه سینه کړه ليله القدر مې بکې سینه کو نماز کړه دویمه غشری اعتکاف فرمایو په دویمه کې مې سینه کو نو ویل کم بندګانان غواړي نو د دریمه غشری اعتکاف ما سره وکي په دریمه غشره کې بیا ليله القدر سیکو صحابي فرمایي چې د 20 شپه باندې موږ ته پته ولګېده
چې په 28مه شپه باندې بیا د لیلۃ القدر شپه وه. د قدر شپه په 28مه شپه باندې وه. باران شوی و، باران، او په مسجد باندې د کجورو راتنې وې. نو حضور پاک مبارک چې مونږ ولید سار، نو تندی مبارک یې د خټو نه لیت پیتو. حضور پاک وفرمیل ما ته یو اواز کوونکي دا شپه وښودله، ما ته را شپه وښودلې شوه، خو بیا ما نه ایره شوله. او چې بار راووته نو څه صحابو خپل منځ کې تو مې راخیستي وو، په څه باندې وران شوي وو. یو صحابي اواز وکړ یا اهل المهاجر، بل پکې داغه طرف نه اواز وکړ یا اهل المدینه یا اهل الانصار. حضور پاک راغی ورته وی دا ګنده اوازونه د چا دي؟ ویل دا بد اوازونه د چا دي؟ د الله پیغمبر مون خپل خلکو ته خاندان ته आवाज وکړ، دوی خپل قبیلې ته. حضور پاک ورته فرمایل نه، ټول مسلمانان خپلو کې رونه دي، قبیلې پکې نشته ری چې دا پښتون دی او دا پنجابي دی او دا سیندی دی او دا ترکی دی، دا پکې نشته، ټول رونه دي. نو بیا حضور پاک صحابه ته فرمایل چې ما ته جبرائیل علیه السلام راغلی و او د شب قدر یې راته هو چې دا به په یو شپه باندې، خو ستاسو د دې وجې نه او ستاسو د دې جنګ د وجې نه دومره بې برکتي راغله چې هغه شپې ما ته ونه ښودله. نو جنګ جګړه ډېر بې برکتي پیدا کوي، او موږ پښتانه خاص په رمضان کې ډېرې جګړې کوو. بازار ته که لاړې او هسې چا څه ولګېدې، ځان لرې کار وکړه. کوالو ته دېړه کېږي، بعضې سړي چې وال خوړلی نه دله خوب نه ورځي. نو د رمضان په میاشت کې بازار ته ځه مازدیګر کې او چا سره لګم هسې ورته یو شی به نیغ ګوره، والله دونه به دې ووایي چې بیا به داسې خفوق ودي، هسې ورته ګوره. عزتمندو میاشت بهترینه ده او دا غشرم بهترینه ده، او دې نه بعد چې کومه غشره راځي هغه د ټولو نه زیاته بهترینه ده. لومبۍ غشره د برکت وه، د رحمت وه. دویمه غشره د جهنم نه د خلاصي ده، او دریمه غشره د مغفرت ده. نو دا غشرم غالبا چې ختمه ده، او اخیره غشره اللهم انک غفور تحب العفو فاعف عني، دا دعا او اتکاب پکې وکړو ان شاء الله. اتکاب ته ملګری کینی ګوره. حضور پاک فرمایي د یوې شپې اتکاب، د یوې ورځې اتکاب د جهنم نه، د یو اتکاب ثواب د جهنم نه 3 خندقه یا لس خندقه لري والی دي. یو ځای کې 3 راغلي بلکې لس خندقه لري، او د یو خندق فاصله د جهنم نه د ځمکې نه اسمانه پورې ده. د یو اتکاب ثواب یا د یوې شپې اتکاب ثواب د جهنم نه لس خندقه یا 3 خندقه لري والی دي، او یو خندق د ځمکې نه اسمانه پورې دی. نو یو بنده اتکاب وکړو ان شاء الله چې د الله جل جلاله مغفرت کوي. او اتکاب 3 قسمه دي، یو نفلی دی، یو سنت دی، او یو چې چا نظر منلی. سنت اتکاب دا 10 ورځې دي. دا حضور پاک چې کله مدینې ته راغی هجرت یې وفرمایو، نه یو کال یې هم نه دی پرېښی، یو کال ترې نه تېر شوی و. هغه بیا د شعبان په میاشت کې کړی 10 ورځې، د یو ځل یې 10 ورځې اتکاب فرمایلی دي، هر کال یې کړی. نو دا سنت مؤکده دی ګورې، او فرض کفایي دی. که د محلې نه یو بندم کېنه ناستو اتکاب ته، نو دا ټوله محله ګنهګاره ده. او که یو بنده اتکاب ته کېناستو، نو د ټولې محلې غاړه ازاده شوله. نو محلې والا کېناستی نشي. که یو بنده اتکاب ته کېني، نو هغه خیال ساتي، بیا پېشمني ورته راوړی، روجمات یې ورته راوړی. هسې خو مونږ پښتانه الحمدلله په دې شي کې منلی شوي وو، مونږ خو ډېر تکړه یو په دې کې. خو چې کوم بنده اتکاب ته کېني، نو د هغه خیال ساته. یقیني هغه ستا له ټولې محلې غاړه ازاده کړله، د ټولې محلې غاړه ازاده شوله. اتکاب ډېر بهترین څیز دی ګورئ. اتکاب کې بنده ختمونه کوي، ذکر اسکار کوي، نوافل کوي، او د کور نه جدای یو ځای باندې ناستی، د خپل بیبیانو نه جدای، د بچو نه جدای، بس صرف الله سره راز او نیازي، بس صرف د الله عبادت کوي. دې کې للهیت دی، بس دا خالص د الله د رضا لپاره. دې کې ریا نشته، روجه کې ریا نشته،
دا للهیت دې کې ډېر زیات دی نو اتکاب به کوو انشاءالله د چا چا نیت دی چې زه به کښېنم ماشاءالله جزاکم ته هم لا زوچت کوي په ځان پوه نه شوې ګرمي ده الله پاک دې به د عمل کولو توفیق راکړي عزتمندو دویمه خبره د علماو سره بغض کینه نه ساتو په سوشل میډیا باندې موږ تاسو ګورو د یو څو ورځو نه مفتی سردار علي حق قاري صاحب څه خبرې کړې وي بیا حکومت اوچت کړی او جیل کې اچولیت کړی ورته اچولي دي داسې په دې باندې موږ نه خفه کېږو په دې باندې مولیان نه خفه کېږي چې ما ته کړی واچولې شوې او یا زه جیل ته لاړم یا مې شپې ورځې تېرې کړې دا جیل سنت یوسفي دی دا به تېرو دا د یوسف علیه السلام سنت دی په دې باندې به نه خفه کېږو خو عوامو خلکو له دا پکار دی چې بیا د دې مولیانو پسې خبرې نه کوي څوک یو خبره څوک بله خبره څوک داسې کنځلو کې چې قسم دی هغه کنځل څوک چې جنگ ولګي په جنگ کې هم څوک چاته نه کوي داسې کنځلې ورپسې کړي وي داسې رضالت خبر استعمالوي الله پیغمبر فرمای اهان العالم ومن اهان العالم فقد اهان العلم ومن اهان العلم فقد اهان النبي من اهان النبي فقد اهان جبريل فقد اهان جبريل فقد اهان الله وقد اهان الله وهانه الله يوم القيامه ول چا چې د یو عالم بے عزتی وکړه د توهین وکړه د علم توهین وکړه او چا چې د علم توهین وکړه د پیغمبر توهین وکړه چا چې د پیغمبر توهین وکړه د جبريل توهین وکړه او چا چې د جبريل علیه السلام توهین وکړه د الله توهین وکړه او چا چې د الله توهین وکړه د لپاره دا رسوایی او دا رضالت کافی دی د قیامت په سبا باندې نو خلق بار سکی عالمان بکی خو موږ له تاسو نه دی پکار چې دوی بس بیا رضالت خبرې کوو دوی بس پروپاګاندا کوو او دوی بس دا خبرې کوو چې سافټویر اپډیټ کې بعد او سافټویر اپډیټ ہونے کے بعد او سافټویر سے پیغله او سافټویر کے بعد قسم دې په مقدس مکه علماء کرام د یو طاقت نم نه یریږي ګوره د ار طاقت او د ار ظالم او د ار کو پر بسترګو کې سترګې صرف عالم ورکولی شي مونږ او تاسو سټوډي خلاصیو صرف روټیم ختمه کړله عالم ته ګوره د سنگر په میدان 1 نمبر لاین باندې دی مونږ او تاسو عوام بیا غوی په ډیر روستیو د تبلیغ په میدان کې عالم په 1 نمبر باندې دی د جهاد په میدان عالم په 1 نمبر په تبلیغ کې عالم په 1 نمبر په درس او تدریس کې عالم په 1 نمبر په جهاد کې ډومبه په تبلیغ کې ډومبه په تصوف کې ډومبه په مدرسه کې ډومبه په هر میدان کې عالم نمبر وړلې دی په هر ډګر کې عالم مخ کې دی او ته عالم سافټویر سے پغله او سافټویر کې بعد تا ته برب داسې سافټویر وکړي ان شاء الله چې بیا به د هغې د اپډیټ کول چلم تاله نه درځي چې دا څنګه اپډیټ کما داسې جراثیم به در کې واچوي یاد ساته د عالم بسې خبرې مه کوه د عالم توهین مه کوه ګورې دا خو هغه عالم دی د چا د برکت نه چې تا ته علالي نسبت کېږي دا هغه ملا دی د چا د برکت نه ستا پلار ته د علالي نسبت شوی دی دا هغه برکت دی چې چا د برکت نه ته مسلمان یې دا هغه عالم برکت دی ته چې کمې بیبي ته نږدې کېږي اپه تا حلاله ده دا رری عالم برکت هغه عالم برکت تا ته په غوږ کې اذان تا ته بل غوږ کې اقامت درې عالم برکت ته چې کله خپې اګرې ته کې نه بیا دربارې جنازم د عالم کوي او بیا په غوږ کې کلمې وایي او تا ته بیا د ځنکدن په وخت کې سبقونه مو نو دا روغ درنه لږ په اسانه باندې وځي او ته عالم بسې خبرې کې مړه د خدای خاطر وکړه د الله منا عالم بس خبرې قطعا مکه وکچا کړي توبه دی وباسي ان شاء الله چې الله به ورته ماف کړي مفتی تقی عثماني سے فتوا او مستند فتوا چې کم بنده عالم تکنزل وکړل په د باندې خزه طلاق لري و نکاح تجدید کوي نکاح به تازه کوي منګه خلق کو چې را لګو عالم بس را لګو من خلق چې خبرې کو عالم بس کو منګه جیلو نه ډکو د عالم نه ډکو منګه کړیا چو عالم تا چو منګه ک وجنو عالم وجنو بل سب چاولې دل چې شهید شول تیر ورځو کې په اسلام آباد کې
لاور کې اسلام آباد کې څومره علماء شهیدان کړل بل څوک پکې عام پکې مړ دی چېرته د خان وډیره نواب زوی پکې مړ دی اب کې پخپله مړ دی اب کې مړ دی او چې مري عالم مري چې مري د منبر خاون مري چې مري د مصلی خاون مري چې مري د مسجد خاون مري چې مري د خانقاه خاون مري چې مري د قرآن والا مري چې مري مجاهد مري چې مري تبلیغي مري بل سړی چونه لیدي چې مړ دی بس سره پوی عالم شهید شوی دی الله مونږ غوتانه د پاکستان دې د پاره نه دی غوښتي رب مونږ د پاکستان او د اسلام دې لپاره غوښتي دي چې زمونږ د علماو پټکی دی خورو کې ککړ شي دا هغه په وینه کې ککړ شي الله دا کمه ګولې چې د کوپارو د پاره جوړې دي هغه د هغه سینه کې خغ شي کوم سینه چې د قال الله او د قال الرسول نړه کړه الله غره هغه سینه کې خغ شي کوم سینه کې چې ستاک کلام پروت دی ربا اره هغه کې خغ شي الله دې د پاره نه دی غوښتي نن که مظلوم طبقه هغه د علماو ده نن که مظلوم خلق دي هغه علما کرام دي رشته ویا خپکی ګمنو په هر مسجد کې د عالم د پاره د مولا د پاره د پېشمنی اوازونه سو پیری شوی دي رشته ویا دو درې پیری ویل مولا له پېشمنی ورکا مړتا چرته استاد د پاره اعلان کړی دی د سکول د استاد د پاره چې دا تنخواه پوره را او تنها ورل راوړه هغه در لپیسکاس ډک کی او چې ور نوړي ماشوم د لاره برا کوي بیا ورپسې بابام زی او بیبیم زی ویل خیر دې دا بچی می داخل کا او بل ځل بدل اډوانس کې درکو او د مولا لپاره د تنخواه لپاره आवाज اپګي کو نه ګوره د پېشمنی د پارم आवाज د سرسایی د پارم आवाज کله د سرسایی وخت راشي بیا د بازي ځان نه معقولی جوړ کی به دارالابتا کې ناشتي تب وای چې د ابتا کورس او تخصص 2-3 کاله د فقه او په حدیث کې کړی دی ویل مولا څنګه څومره سرسایه را ته چې ورته 150 نه 150 140 تمړه دا لزان لوي دا لزان لوغي 140 تا او کشمش پسوري او اس کې پسوري جوار پسوري غنم پسوري چې کم بیکار شي وي نبي ابا درته وای د دې ریټو جنگوا چې کم بیکار شي وي ول د دې ریټو جنگوا نبي ابا داغي په نسبت سره سرسایه درګي او بیا پکې دا بازي وای دا بازي مړه دا سرسایه دا خو د غریب وخت دا د مولا ته مولا خو خپ گاڑی کې ګرځي او مولا خو خپ هزار چي او خپ پټکی او خ جوړه دا رداق نری او دا اکثر خلک وای اکثر خلک بلتم وای خپلم نه ور کوي او بلتم وای مړه دلم ور کوا دا خو مالدار دی قسم نه کوي یو مولا مالدار شتا والله کشتا ستانه ډیر کمزور دی ما ورکوا ورله بالکل ما ورکوا یو مولا له سرسایه ورنکه ما عمر له ورکوا ستاري پرب قسمي نه مبتي حاصل له ورکه نه مبتي جوهر له ورکه خو ستاري پرب قسمي اسنه چې وې قسمي راچولې دا قسم هم در کوم کله د رمضان میاش راځي ځان د پاره دي 10,000 بیل خودي دي د واسکټ په جیب کې بیل جیب کې دي خودي زیب دی ورپسې راخلې چې ارما خام با د زرو رو جماعت راوړم 10,000 دی خودي دي او 15,000 دی یو بچی د کپړو د پیزا د پاره خودي دي چې دلته په کپړې علم پیزار بالم خزل بالم ستاري په خدای قسمی د رمضان میاشت کې شروع شي راشه امام تکینا او ډیر نه لس کسان د دې 1,000 نه 15,000 روپے مولا له ورکا والله که نه درنه سرسایی مطالبه وکي او په سبیل الله در رمضان تراویم کوي او د رمضان جمع درته درکوي دا زشتري سو لس کسان دی ورته ورکی سرسایه درنه نه لري هیڅ ټیم به نه کیږي او د پیډیر کار کوي چرته چاره مولا نه تپوس کړي چې مانن غوخه خوړلې مولا تاسو خوړلې دي کنه چرته چاته تپوس کړي چې ما غنن ځان لا دو جوړې راوړي او کم خ کاټني امه راوړو ستا کپړې شته کنيشتا ستا پټکې شته کنيشتا ستا پیزار شته کنيشتا ستا نور څه ضرورت شته کنيشتا امام او مولا دا غره جبرائیل د ذات لري نه خوراک کوي نه کپڑا چي نه مړ ژوند ديشتا نه غم خادشتا نه ورته تکلیف شته نه ورته بیماری شته
که یو ورځ امام رانه چې بیا نشته ری مړه ته خندا او ته خړسرې که لس ورځې نه نو خیر دې نه دی او که مولا رانه چې بیا رانغې مړه والله چې خندې راغشتې ده بس ټیک ته ستا مولیکه خفه کېږه مه بل چا راته ویلي زه په خدای مې قسم چې زه د خپلو مقتدیانو نه اوس په وی چې امتیانو نه زه انتخایي خوشحال یم په مصرزو کې زماره مقتدیانو په شان مثل نشته الحمدلله دا زه په فخر باندې ویم په فخر باندې چې بالکل نشته د یو مولا به دوه جوړي درې وی ما الحمدلله اختر ته ډېرې ورځې دي خو ویم یې درته نه بیا راله دا بعضې نه اخلي بعضې بیا نه علي ډېرې جوړې مې کړي دي او مخکې نه شکر دی دا سرسایه هم راکوي او دا زکاتونه هم راکوي دا زه په فخر باندې ویم تیر کال یو کس راغی نوم یې نالم دلته کېناستو مونږ خپله سرسایه شمارله ویل دا دومره لږه سرسایه زمونږ خو دومره سرسایه وشوه ما ورته دا تا چې څومره سرسایه راغونډه کړې دا دومره ما ته خپلو مقتدیانو پېشمنۍ راکړې دي نور خو تاسو هم پي او زه هم پیمه یعنې دومره ما ته خپلو مقتدیانو پېشمنۍ راکړې دي عزتمندو د مولا قدر کو ګورئ د مولا خیال ساتو والله چې کم بنده د مولا قدر کوي که هر څنګه اپیشه والله پیشه دې ته مه ګوره عمل ته خو تا ته د الله ر پیغمبر په مصله ولاړ دی د ده خیال ساته ته به غواړم نه بالکل به نه غواړې ستا په اولاد کې او ستا په کور کې به الله حافظان او عالمان پیدا کوي انشاءالله دا زمونږ یقین دی ګورئ او که ته ورسه بغض او کینه او حسد ساتي نو ړبرې اوچوي خو عالم او حافظ بری په کور کې پیدا نشي تېرو ورځو کې زمونږ یو تاریخ تاڼې ته ورغلم یو کس خبره وکړله ویل ده باندې چټي دعوه کړې ده کس را پاسېده ما ته ډېرې بدې ردې ویلې ویل دا مولا دي سو دا استاذ دي سو دا قاري دي سو او دا علم دي سو چې دې خیرې کوي ما ورته ستا پلار هم سړی نه دی تم سړی نه او ما پرې ټوله تاڼه کې والله که یو سړی شته قسم دې دقه رنګ مې ورته ووی بیا راته یو کس وي د دوه درې لوڼه عالمانې دي بیا مې ورته ته ډېر ښه سړی یې ګورې که ښه سړی نه وي ستا په کور کې به عالم نه کم بنده په کور کې چې حافظ عالم دی که د ده عمل هر څنګه نو دا بنده نیک دی به د ده عمل الله ته خوښ دي څه اعمال یې الله ته خوښ شوي دي ځکه ورته الله حافظ ورکړی دی ځکه عالم ورکړی دی ځکه یې مفتي ورکړی دی نو سرسایه به سخت کال انشاءالله یو په یو به درنه علم 150 روپۍ ټول کورونه راته معلوم دي او سرسایه چې کله ماشوم د سهار د مانځه نه د جمع نه د اختر چې کوم مونځ دي د دې نه مخکې وشو په هغه باندې واجب شوه تیر کال یو ملګری راغی ویل دا مونځ زر وکړه ما یې ولې ویل کور والا بې بیمار هسې نو ماشوم وشي بیا به رانه د هغې ملي ویل بیا به رانه د هغې ملي 150 روپۍ سرسایه را او چې کوم ملګرو له الله وس او استعداد ورکړي نو مخکې دې ورکړي ښه ټیک تراره غریب حق دی و مولانا زیات غریب بالکل څوک نشته د زکات مستحق مولا او طالب دی ګورئ پړومبي ځل به مې انشاءالله داسې خبره کړي مخکې به مې نه کړې ګورئ د زکات مسایل زه نه کوم بیا خلک وایي ځان طرف ته ضمیر راجع کوي یو مولا عالم نه مولا هغه ته وایي چې هسې یو څو مسلې زده کړي ویل په ټولو باندې زکات واجب دی ویل مستحق سړی وګورئ او دلې ورکړي داسې بیا ځان ته شی راجع کوم 150 روپۍ سرسایه را ټول به خپل حساب او نصاب به وکړي او دلته به سرسایه راوړي انشاءالله زبیر خان د من داس کالې درنالم چې 1 روپۍ پکې کم او ډاکټر صاحب ودرېدل نو مونځ به نه کوو او بل ځای ته رانه تلیم نه شي چې زه به هلته او دلته وکړم دلته وکې که هغه 11 بجې وي او کله سي خفه نه شئ ګورئ ښه ګپ لګو خو پیسې پوره راوړئ الله رب د عمل کولو توفیق راکړي او کم خلک بار دي مسافر دي په کم ملک کې دي د هغه چې کم نابالغ اولاد دي نو هغه نابالغ اولاد به د هغه ځای په نصاب سره به سرسایه ورکوي هغه ځای نصاب به معلوم کړي نو بیا به سرسایه ورکوي الله رب د عمل کولو توفیق راکړي الله څه کمی کوتاهي ویلو او اورېدو کې شوي مغفرت هم نصیب کړي پروردګاره په چا باندې خبره بده لګېدلې د هغې معافي وکړي الله بخښنه وکړي الله څومره مسلمانان وفات شوي مغفرت نصیب کړي
الله څومره ژوندي دي هدایت ورته وکړي، څومره قرضداران دي قرضونه نه اخلاص کړي. الله ربي سرزو خلق ټول وبخي. الله پر ټول د عزت پردې واچي. الله خاص کر زماره مقتدیان مون سره ډېر مینه کوي، محبت کوي. الله ته پته ده ته ور سره مینه محبت وکړي. الله زمونږ ډېر قدر کوي. الله تی قدر وکړي. پروردګاره که زنانه دي که نارینه دي زمونږ ډېر قدر کوي. الله د رونو په شان د بچو په شان نظر مونږ ته کوي. الله ته بدوي ور خپل رحم او فضل وکړي. الله شرعي حاجات ټول د خپل خزانو نه برابر کړي. آیا عزت پردې به واچي. الله څومره خلک به اولاد دي نیک اولاد ورکړي. د چا اولاد شته مور او پلار ته د سترګو ټنډک جوړ کړي. الله څومره مسلمانان دي هلکان نوجوانان دي ماشومان دي الله حافظان عالمان مجاهدین مجتهدین یې لوی کړي. الله څومره مشران دي عمر دراز ورته ورکړي. الله څومره ملګري بیماران دي ماسټر صاحب بیمار دي نور ملګري بیماران دي حکیم شاجي صاحب د مدثر شاه ماما نور څومره ملګري دي الله تعالی معلوم دي ټولو د صحت کامله عاجله یسیره مستمره ورکړي. الله ډېر عمر دراز ورکړي. څومره خلک په جیلونو کې د الله غیبي رها کړي. څومره مجاهدین په تعرض کې دي په محاذ دي الله د هغوی غیبي مدد او نصرت وکړي. تبلیغ والا حضرات الله ستاره دین خدمت کوي. یو خاموشه انقلاب دی. الله ډېر بهترین کار دی. الله د پیغمبرانو کار دی. دوی ته د دوی د ستړې او سایه په خپل دربار کې قبوله کړي. الله دوی ته وجود ورکړي. الله د دوی په برکت په ټول عالم انسانیت کې دین د هوا او د اوبو په شان عام کړي. الله څومره ملګري دي دلته تا ته موږ د ګناه ډک لاسونه ککړ لاسونه اوچت کړي دي. د ګناه ډک او ککړ زبان هم درته ګویا کړي دي. الله زمونږ خطاګانې زمونږ ګناهونه معاف کړه. الله موږ ډېر ریاکار سیاکار خطاکار یو. کریم رب که ته موږ معاف نه کړې الله بل څوک خو موږ نه معاف کوي. الله که ته موږ ټول ګناهګار معاف کړې نو ستا په در کې کمی نه راځي. الله موږ ټول معاف کړه. الله که موږ ټول معاف کړي الله ستا په در کې کمی زیاتې نه راځي. الله موږ ټول ګناهونه په نیکو بدل کړه. د دعا طریقه نه راځي نه په چل باندې پوهېږو. الله حضور پاک دی امت دپاره څومره د خیر دعاګانې کړي زمونږ حصه وکړه. څومره شرورو نه امان غوښتي دی الله د هغه شرورو نه امان راکړي. زنکدن په وخت کې په زړه په ژبه دا کلمه جاري کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.